مولا اقوالونه یو کول دا دی چې مؤمن هغه دی چې هغه امانت ادایګۍ کې حساس وي، پردی شی نه خرپوي، پردی امانت نه خرپوي. یقینا که تاسو وګورئ پیغمبر القاب نه یو لقب جاهلیت دور کې امین و، یعنی هغه باندې به خلکو امانتونه سپارل. نن زه مثال در کوم امانت چی شی دی، چو پردی شی در کو، چو چې د نیو سپارلو، چو پټای در کو، پکار دی هغه خیال وساتي. چو کور در کو، پکار دی هغه ته هغه کور داسې طریقې سره حواله کړي چې بهتر انداز کې ویر کې خراب یې نه کړي ورته. امانت یو مثال دا دی چې یو انسان استاد دی، هغه سره بچي امانت دی، پکار دی هغه حافظې باندې بهترین کار وکړي. امانت یو مثال دا دی یو کس منبر کوي، هغه سره لاندې اجتماع امانت دی، پکار دی هغه نیمه ګنټه ضایع نه کړي، بهترین اقوال بیان کړي او معصومینو سیرت بیان کړي، درس ویر کړي. امانت یو مثال دا دی چې کوم ما او تاسو د مشرتوب له کرسۍ دي یا ذمه داري دي یا امنیه ام پی سیټونه دي، پکار دی د داسې کسانو ته وسپارو چې هغه اهل وي، هغه واقعا صحیح طریقې سره د قوم او د وطن او د ملت او د مذهب ترجماني کولی شي. دې کې ما او تاسو سره شریک یو. زه به یو حدیث درته وایم ډېر عجیب دی، چې حدیث داسې راغلی دی چې انبیاو کې ټول نه اخري چې جنت ته به نوځي هغه به حضرت سلیمان علیه السلام وي. وجه دا دی چې هغه د ذمه دارۍ کرسۍ باندې ناست و. کله چې هغه خپل رعیت ټول جواب ویر کی، جواباتو نه واخیستلی شي، اخري به جنت هغه نوځي. لذا دا غوټ امانت دی چې ایمو تاسو معاشرې کې دی. پکار دی ما تاسو د ذمه دارۍ والا، د مسؤلیت والا، د کرسۍ د سیټونه پکار دی صحیح کسانو باندې سپارو، صحیح ذمه دارو کسانو ته ویر کوو. تا داسې ما ته معاشره اوسه. ګل ګلزار وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.